أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود فاق الشوق سروائي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حقو حاضرين اللہ جل جلالہ سرد ما پخوگی مان خوشانک کم مختصر آیات چماولستو اللہ جل جلالہ فرمائی تلفظ نکے انسان پدے جب باندے صدے رخلین وباسی کہ خی خبری کئی کہ بد خبری کئی مگر دا سے ملک کرام الکاتبین وسر موجود دی چی نت نتشے پاتی کی گی نت نہیری گی ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید تلفظ نکے انسان پیو خبر باندے مگر دس ردا سے ملک تی چی دیر نزدیدی وسرا اور دیر حاضر باشی عرص زان سر نوٹ کئی لکھئے دے وجنا دا ہر انسان خی طرف تا اللہ تعالیٰ ملک مقرر کر بھی اگر دے انسان نیکائی لکی ہدایات ساتھی نیکائی فوراً لکلش سنچ انسان نیکیو کی دا نیکائی خبرو کی فوراً او لکلش او چکلا انسان بدو کی گناہو کی دا گناہ خبرو کی نپدی کے دا گنجائش تے چے دا دخی طرف ملک امیر دا او دا گس طرف تا ملک چکم دے دا معمور دا اغور توی دخی طرف توی لگ صبر کا فوراً ملکا کی دیش دے استغفار وی توبہ باسی سنیکیو کی نسساعتو ندی چاگا تیر شی او دیس نتوبہ باسی نا استغفار وی بیا ورطاگا بدی چکم دیو پا یو باندیو لک دے وجہ نا
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بدا اختر پرد باندې خپل جبه مبارکه د فتاول چا ورته یا امیر المؤمنین دا تاسو څه کوئ تاسو خو خپل ځان له تکلیف ورکوئ دا جبه چې کوم دی چیړئ بما د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې پړ مخې خلک گزار نه که جهنم ته مگر لو د جبې ارسی صحیح وي ټول کارونه صحیح وي لیکن د جبې احتیاط نه کوي په هر چا پسې لګیایي هر چا پسې اړمي بس خو چې څه خبر اوري بس فوراً به د هغې چې کوم دی افشا به کوي خورئ به تحقیق ته خبرې پکار دی چې زه دا خبره کوم دا صحیح ده او که دا غلطه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ډیر کله یو سړی به خبره به کړې وي دا خبره به حقیقت وي دا خبره به د فائدې وي د ده به خیال نه وي د ده به فکر کې دومره دا لویه خبره نه ښکاري لیکن دغه لږه خبره کې به د اخلاص وي په دې لږه خبره کې به د چې کوم دی صداقت وي الله به دا خبر داسې ځای ته ورسوي چې دی به الله د صادقانو په ټولګي کې ولیکي او په دې به الله تعالی خپله رضا ورکړي ولې چې دی خبره کوي رښتینې خبره کوي ښکلې خبره کوي رښتیا خبره کوي یو سړی به هغه به دروغ وی داسې یو خبره به چې وي دی به هغه دومره خبره نه ګڼي لیکن دغه لږه خبره به الله د لپاره د عذاب او د غصې یو ذریعه وګرځوي تر مرګه پورې د الله د ملاقات پورې به دی چې کوم دی په غضب باندې په لعنت باندې اخته وي دته به پته نه لګي چې دا خبره ما څه کړې ده د دې وجې نه خبرو کې احتیاط پکار دی خبرې چې بنده کوي دا خبرې بنده په مخ کې سوچ وکړي فکر وکړي هغې نه پس بیا خبره کول مشران خلک څه وایي مشران وایي سل ځله یې کچ کړ بیا یې کرپ کړه کومه خبره چې راوباسي مخکې پې سوچ او فکر وکړه ځکه بعضې وخت به دا خبره داسې وي هغه به لوی د شر فساد یو ذریعه وګرځي ستا لپاره به د مصیبت یو ذریعه وګرځي د دې وجې نه دا خپله ژبه هم قلا ده هم بلا ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راځي حضور ما ته نصیحت وکړه چې ما ته الله تعالی نجات راکړي یو روایت کې ما ته لنډ نصیحت وکړه نبی علیہ السلام ته درې خبرې کوي چې تاسو بار بار اورېدلې دي نبی علیہ السلام ته فرمایي بچیا املک علیک لسانک دا خپله ژبه دې کنټرول کړه په دې ژبه باندې هر څه مه وایه په دې ژبه د الله ذکر کوه یو ځل دې ووایي لا اله الا الله فقیه ابواللیث صاحب لیکي په دې یو لا اله الا الله ستا په عملنامه کې 4,000 نیکۍ ولیکلی شي او 4,000 ګناهونه معاف شي او 4,000 درجې ستا اوچتې شي لږ ساعت کې څومره پیرې د لا اله الا الله ذکر کېدی شي دا لا اله الا الله ذکر داسې یو کلمه ده که تمام اسمانونه او ځمکې دا ټول کائنات په یو چابړي کې واچولی شي او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه په اخلاص سره ویل شوي دا بل طرف ته دا کلمه بدرل شي موسی علیہ السلام الله ته سوال کوي اے الله ما ته یو خاص ورد وښیه چې زه په تا یادوم
اللہ تعالیٰ تو فرمائل موسیٰ ډیر وای لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وی اللہ تعالیٰ دا کلمہ خطول خلق وی دا خطول خلق دا کلمہ وی ما ته یو خاص وظیفه وخیه چې خاص په تا یادوم وی موسی کې چې د لا اله الا الله دا کلمه په چابړي کې یو طرف ته کې خودي شي او دا ټول ځمکې اسمانونه روي زمين په بل طرف کې خودي شي نو موسی دا د کلمې دا طرف په بدرون شي حدیث ته بتاقی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نور کتابوں میں ذکر کری دی ترمذی شریف میں ذکر کری دی دا قیامت پرد باندې یو سړی پیش شي یو کم سل دفتر یو کم سل کتابونه به د ګناهونو چې کوم دی دا وګړول شي دومره غټ غټ کتاب به وي چې څو پورې نظر د لګي دومره لوی لوی کتابونه به د ګناهونو د ډک شوي دی وای تباه شم غرق شم اوس به زه څه کوم نا امیده بشي آواز به وشي د دې انسان موږ سره یو امانت پروت دی هغه دې پیش شي یو وړوکی غوندې کاغذ به پیش شي په هغې کې به کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله لیکلي وي الله تعالی به درته وایي بنده ټول ته حاضر شه دی به زړه کې وایي چې یا الله دا یو کم سل کتابونه دومره لوی لوی غټ غټ دومره غوندې کاغذ سره به دا څه د دې څه نسبت دی الله به ورته وایي بنده تو خو ته حاضر شه که نه حدیث مبارک کې راځي دغه یو کم سل کتابونه به په چابړي کې یو طرف ته کېښودی شي او د شهادت دا کلمه دا کلمه توحید کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا به بل طرف ته کېښودی شي او چې دا کېږدي هغه یو کم سل کتابونه باره به لاړ شي الله به راته کامیابي نصیب کړي دې ته وایي ایمان دې ته وایي چې کوم دی یقین الله دې زموږ یقین سره کلمه طیبه نصیب کړي د دې وجې نه حضور پاک هغه صحابي ته وایي بچیا ژبه کنټرول کا په دې ژبه د الله ذکر کوه په دې ژبه د قرآن تلاوت کوه په دې ژبه نصیحت او وعظ کوه په دې ژبه باندې کنځن مه کوه په دې باندې بد رد مه وایه په دې ژبه چا پسې خبرې مه کوه غیبت پې مه کوه چغلي مه کوه پر هر د تورې ښځې چې جوړیږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې چې د عمره سره سم تا به چاته داسې خبره کړې وي تا به د هغه زړه دردولی وي ټول عمر به تا ته خیرې کوي ټول عمر به تا ته ازار کوي د دې وجې نه ژبه کنټرول کړه سهل بن سعد رضی اللہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې څوک ما ته په خپل بدن کې د دوو ټوټو د دوو غوښو ضمانت راکړي چې دا به صحیح استعمالوم حضور پاک فرمایي زه ضمانت کوم دا انسان به جنت ته داخليږي هغه دوه ټوټې څه دي من يزملني ما بين لحييه وما بين رجليه ازمل له الجنه څوک چې ما ته هغه اندام چې په مابین د دوو جامو کې دی د دوو جامو منځ کې څه شی وي ژبه چې د دې ضمانت راکړي دا به صحیح استعمالوم وما بین رجلیه هغه اندام چې مابین د دوو خپو کې دی چې د انسان عورت ته نه مراد دی په دې عورت ته بدکاري نه کوم زناکاري به نه کوم لواطت به نه کوم په دې به بدکارونه نه کوم حضور پاک کوئی زی ضمانت کوم
یو معمولی افسر چاته وایي زه ضمانت کوم موارم سوره په طرفه باندې هغه کار کوي د جناب محمد رسول الله ضمانت دا خو د چا ضمانت دی خدای مګنه بې شکه چې بنده دی نور کل واړه صفات دي فرشته چې حضور پاک د چا شفاعت کوي چې حضور پاک د چا ضمانت کوي هغې کې بیا څه پاتې شو د دې وجې نه حضور پاک هغه ته وایي بچیه ژبه کنټرول کا او دویم ولیسعک بیتک تاله ځای درکې خپل کور په ظلم مه ګرځه کور کې کښېنه ښه کار پسې لاړ شه جنازې له لاړ شه دعا له لاړ شه تبلیغ له لاړ شه جهاد له لاړ شه حج عمرې له لاړ شه د چا صلح له لاړ شه خو په ظلم پسې مه ګرځه کور کښېنه کامیاب بشي دریم وابکی علی خطیئتک په خپلو ګناهونو باندې جړا کوه ستوماني کوه په خپلو ګناهونو باندې ستومانه شه استغفار ډېر وایه او الله ته اوښکې تویوه ته به کامیاب شي څومره اسانه خبره ده چې یو سړی ژبه صحیح کنټرول کې وساتي او په ظلم نه ګرځي او دې چې کوم دی استغفار وایي د الله حقوق ادا کوي 15 وخت خپل لمونځ کې د هر حرام نه ځان بچ کوي زه هم دې زمانه کې دا خلک رئیس شکایت کوي چې دا چلو شه دا چلو شه زه ته هم 2 کار وکړئ نو اوس کامیاب بشي یو 15 وخت لمونځ کوئ ژوندی لمونځ ښه صحیح لمونځ کوه بل د هر حرام نه ځان بچ کا ته د زندګۍ خواږه بیا وګوره ته د ژوند چې کوم دی خواږه وګوره چې تا ته الله څه درکوي خبرې به کوي چې دا چلو شه دا چلو شه لمونځ کې یاره چې لمونځ ته خو مې ډېر کابو نه کېږي و د الله بنده لمونځ ته کابو نه کېږي لمونځ خو داسې عمل دی چې دا خو فرض دی دا خو د مرګ په وخت کې غرغرې په وخت کې چې رات بېهوشي راغی دغه وخت کې معاف نه دی ته څنګه وایې چې لمونځ ته مې کابو نه کېږي موږ د الله تعالی کار نه کوو الله زموږ کار نه کوي دا خو د الله وینا ده د الله اعلان دی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك إذا ما محبوب خپل أهل عيال ته د لمونځ امر کوه په خپله هم په دې باندې صابره شه د لمونځ پابندي کوه لا نسألك رزقا موږ تا نه د رزق سوال نه کوو نحن نرزقك څومره غټه وعده ده اول الله په لمونځ باندې ستا د رزق وعده کړې ده رزق به تاله فراخه درکوي بے سیاره به درکوي خو لمونځ د لمونځ په نیت باندې کوه د لمونځ د لمونځ په شان کوه هسې نه چې داسې لمونځ کې حضور پاک فرمایي یو انسان چې کله ښکلی لمونځ وکړي صحیح طریقې سره لمونځ وکړي نو دا لمونځ په ښایسته چیرله کې ریښتینه چیرله کې خوشبودار چیرله کې ورغښتی شي او بر اسمان ته خیږي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح دا لمونځ د یو ښایسته شکل باندې اسمان ته وخیږي او د انسان ته دعاګانې کوي الله دې ستا عمر کې برکت کړي پوره لمونځ ورته دعا کوي الله دې ستا مال کې برکت کړي الله دې ستا کاروبار کې برکت کړي تاسو وګورئ د بزرګانو ته موږ وایو چې دی به سوره عمل کوي دی عمل نه کوي دوره خو موږ لمونځ زر کوو هغوی په کراره کوي نو چې چاته لمونځ 15 وخته دعاګانې کوي دغه به څه کاروبار خراب شي هغه به څه خراب شي دا الله عظیم عبادت هغه ته 15 وخته دعاګانې کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم بنده زر در وضو کوي نه د رکوع خیال ساتي نه د سجدې خیال ساتي نه د قرات خیال ساتي یو شی ټوکي کې بل غلطو کې نو دغه لمونځ د څښا چرړې په شکل باندې راواغستی شي او د انسان له په دې مخ باندې راپرېږدي او دغه لمونځ د تخیری کوي و خدای تباک و ظالم زه الله عظیم عبادت وبه دا تا ما سره څه وکړه دا زه داسې الله تعالی را لېږلم تا چې ما سره څه وکړه وایي کاروبار مې سمې نه خوري په کور کې جګړې دي
چې کوم بوټي ته لاس چې بوټي را پسې رالوړېږي او پلان کې دی ټینګ دی نو تا ته بزرګان دعاګانې کوي که نه د الله عظیم عبادت تا ته 5 وخته خیري کوي یا یې خوړو کښېنه او که کې په داسې طریقې کې چې ته خیري اخلي د دې وجې نه چې موږ تاسو د الله عظیم عبادت چې اول تپوس په عباداتو کې د الله دا د مونځ کېږي چې موږ او تاسو د مونځ پابندي وکړو نو الله جل جلاله فرمایي انسان تلفظ نه کوي په یو خبره باندې مګر داسې بلد دي ورسره چې نه ته نه هېرېږي نه پاتې کېږي الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا هغه خبرې مه کوه چې تا ته په هغې علم نشته ځکه دا قوت سامعه دا غوږ د دې نه به تپوس کېږي ته چې دا خبره اورېدل دا حقیقت وه والبصر سترګې والفؤاد زړه په قیامت کې به د دې متعلق تپوس کېږي تا په دې حقیقت لیدلی او تا ځکه دا خبره خوروله موږ نن پروپیګنډې کوو په معمولي خبره باندې دوره پروپیګنډې به شروع کړو چې بیا به په میډیا باندې خبر راشي او سره دا خط راکړو چې صاحب خلک وایي چې حافظ صاحب د پیسو یو پنډ مونته دی او هغې باره کې خبرې وکړي یاروړه پنډ خو ما نه دی مونته چا وی چې پنډ مونته دی پروپیګنډې خو دومره شروع شوي چې واقعي څو کسانو ټلیفون هم وکړ 2 واقعي ما سره شوي دي که هغې نه خلکو پنډ جوړ کړی وي په 9/7/2020 باندې د ټل نه را روانو ما کربوغي شریف نه مونږ چیلې له تلو د شپې 3 بجې تیاره وه یو ګاډی ټینکوچ زمونږ نه مخکې و د حافظ صاحب پکې و دا حمزه حافظ صاحب د پېښور او زمونږ موټر شاته و او باران هم ورېده توره تیاره وه نو پلینکوچ زمونږ نه مخکې روان و موږ ورپسې روانو موټر کې نو بوجای پراته وه بوجای زمونږ 100% دا یې کړو چې دا زمونږ د ګاډي د بوجای پرېوتې را موږ ونه کتل چې دې کې څه دي خو چې دی ته موږ ټلیفون وکړو په لاره باندې دی وي دا زمونږ نه د خدای دې سره اوس څوک پولیس والا ته مو حواله کړه وایي بای دې کې څه شی دی موږ خو موږ ته پته چې څه دي هغه چې موږ اوس پړی کې مچردانۍ وي ماشومان د مچردانۍ دي موږ وایي بای دا سنبال کوي که څوک موږ نه سنبالو تاسو یې چاته حواله کړه تیاره وه راتلو صحابه ته ورسېدو موږ څوک بنا ونه شو اوس هم هغه بوجای پرته ده که د هغې نه خلکو د پیسو بوجای جوړه کړي نو دغه به بل یو میاشت مخکې دی باچا صاحب خپلوان دي دا ګڼ کسان ناست وو وی پیسې مې بندرې حافظ صاحب هغې سره څه وکړم ما یې څومره دي نو هغه د خولې نه خو ډېرې دي ډېرې څومره خو چې 5,000 وي که 10,000 وي 8,000 وي خو ګڼو کسانو مخکې ما یې داسې کار وکړه چې دا پیسې یو کال به ته افشا کې خلکو ته به اعلان کړي چې بھائی ما پیسې مونتې دي مال نه خلا کوي چې تا له ډوټونه تا ته بټیوا د هر څه ته نه خدر کړي نو بیا دا پیسې حواله کړه بیا پیسې دې دا لراوند مې مال یې کراړي یو شرط دی وی څه شرط دا ګوره حقیقت ته هم دا کس ما شرط ته دی چې زه خو ساتلې پیسې نه شم زه لنګر کې ولګوم نو که 2 کاله کې څوک پیدا شي نو پیسې به واپس کړم دغه خبره شوې ده چاته نه کرونه جوړ کړی دي چاته نه اربونه جوړ کړی دي پرون یو زنانه یو لاس ټکه موږ لراکا موږ ضرورت ته دا پروپاګاندا دا د شیطان مریدانی شیطان په خبرو پسې تلل څومره لوی ظلم څومره زیاتې نه سړی خبر او نه اتر 2 کروڑ ته پیسې وشمارلې نورې بیا بل چاله ورکړي چې دا ځایونه شي دا غول خوراک دا د خلکو یو پروپاګاندا مهرباني کوي د دې به تپوس کیږي څوک یې پیسې بل خزر الله خري شو او ته چې دې سر قبر ته ورسې دا پروپاګاندا یا ایها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين دا دوستنا خبرنده
حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولېږه یو علاقې ته زکات غونډولو دپاره په اس باندې سور شو هغه علاقې ته ورسېدو هغه خلک چې دا صحابي ولیدو نو د دوی مخکې نه د جاهلیت په وخت کې څه دشمني وه هغوی وله مخکې نه راپاڅېدو دی ویرېدو چې که زما د قتل دپاره راپاڅېده زما د والو دپاره هسې واپس که منډې 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 مدینې پاکې ته راغی صحابي دی ګورې لیکن کار چې کوم دی د اصول نه خلاف کړ دی الله د هغې اصلاح کوي د ټولو حضور پاک ته وی چې یا رسول الله هغه خلک مرتد شوي دي هغه خلکو له زه زکات دپاره لم هغوی زما د قتل دپاره چې کوم ټول راووتل زه یې قتلولم خو راوتښتېدم تی نبی علیه السلام مشوره راغوښته چې راجمع شي دې خلکو سره جنګ وکړو جهاد وکړو زما صحابي پسې د قتل لپاره راوتلي چې نبی علیه السلام مشوره کوله دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو ان جاءکم فاسق بنبأ که راشي تاسو ته یو فاسق په یو خبر سره نو فتبینوا ښه تحقیق وکئ ښه معلومات وکړئ چې دا خبره داسې ده ان تصیبوا قوما بجهالة اسې نه چې ورسېږي یو قوم په جهالت سره دی به د جهاد دپاره تلي او پکې د خبره بل شاني چې معلومات شوم دقسې خبره وه هغوی خو یې موږ د عزت دپاره د احترام دپاره دې سړي ته ودرېدو زموږ څه کار چې دی موږ وهو یا ټکو یا قتلو د دې وجې نه دا غلطي اوس تر دا د هغه وخت سره روانه ده مهرباني وکړئ تحقیق کوئ چې کله دې مدرسې موږ بنیاد کېښوده د صحابان یو بابا راغی وی پیر صاحب خبر شوي چې تاسو ایره کې سره سرو وخت هم منتره ما بابا دوکه شوی ما د سرو کان مې منتره کان وی ښه نور خو راته پته نشته خو خلکو چې خښته یې منتره ما خښته خو یو دومره غوندې شی دی ما کان مې منتره هغه بابا بیا خلکو ته یې پیر صاحب ما کان منتره ما هغه سره وضاحت نه کړ هغه بیا خلکو ته شی ډېر دی خو ښه یې ده مهرباني وکړئ پروپیګنډې مه کوئ تحقیق کوئ د یو خبرې یو خبرې چې کوم دا معلومات کوئ د دیني کې یو جومات و د هغې مخې ته به دا خلک دا پیران صاحبان به ناست وو ډېر لوی واقع زه تاسو ته اشاره غوندې کوم تحقیق ښه شی دی یو پیر صاحب و هغه به ناست و خپلو مریدانو سره او یو دم چې کوم دی په هغه جلال کې راغی او بر لاسو نیسي نه به خدای او نه دی بندې نه به خدای نه دی بندې بس نور وضاحت ونشو خلکو چې کوم نه مشوره کړ چې پلان کې پیر چې کوم دی گمراه شوی دی نعوذ بالله مرتد شوی دی علاقه کې یو خبره مشوره شو پیر صاحب د خلک ټول واړي دو د بل علاقې یو بزرګ راغی چې هغه تر هغه تحقیقات دا موږ ته شیخ صاحب د ترکای خبره ما ته نمونه نه راځي که څوک تحقیق کوي هغه سره شته علاقې خبر بل ځای نه بزرګ راغی خلکو ته خو مرتد شوی دی وی دا څنګه وی بس هغه تپوس وکړو خو داسې خبرې کړې چې هغه به معلومات یې کوو تحقیق یې کوو په دې قرآن په دې آیت باندې عمل وکړو ځان سره یو څو صوفیان ملګري کړه او د هغه بزرګ ملاقات ته لاړه خلکو متنفره و دی ډېر په ادب ډېر ورته کېناستو ورته یې ویل چې ستاسو متعلق پروپیګنډه خپره شوې ده چې دا شیخ صاحب مرتد شوی هغه نعوذ بالله من ذلک الله اکبر چغې واله وی دا چا وی بزرګانو خو دې نه خبر دی خو په ګوټ کې ناست که څوک ورته وایي دی وی صاحب داسې خلک خبرې کوي چې تاسو موده مخکې راست خبره د کفر کړې ده هغه بیا وی الله اکبر ما د کفر خبره څنګه کړې ده وی تاسو یاد کړئ سوچ کو یا بالکل ما مراقبه کوله مراقبه کې ما ته شیطان راغی شیطان ابلیس راته راغی راته وی تاسو به دا مشکلات په دلان کوم دا به کوم دا خو ما ته یو ځل رب وایا ما ته خدای وایا نو ما ولا په روحاني طاقت سره ډیر جوابونه ورکړ خو نه پوهېدو بیا ظاهري کې ما چې چغه واله دا ما شیطان ته چې نه مې رب یې نه دی بندې نه مې رب یې نه دی بندې ما شیطان ته وی هغه یو بل ته وکتل ټول راله معافي ترې غوښته
الله کې خلک چې بم خطا په بلا خبرې کړې دي تا به زمونږ بلا پروپاګاندا کړې دي مهرباني کوئ یو خبره ته پته ولګي نن خو ټلیفون زمانہ ټلیفون کوي کنه او ټلیفون هم چې څوک کېږي تاسو بیا شي ځای ته رسول یې نو مهرباني نه موږ ته پند راغلی دی نه چا یو پیسه راکړې ده منتري شوي چې کروڑونه دي دغه یو د مچردانو یو پندو کې پروت ده چا ضرورت دی ادا پیسې باچا صاحب پرتباله راکړې دي کرا کې بیا بل جمعه وته واما سوداین کېږي مخه خلک راځي چې پیسې مونږ ته لګي راکا مونږ ضرورت ته یو رااله وي تاسو چې نن باغوانان خلاصوي د قانون نمنګ په مونږ له بکی مسو کوي او د الله باندې الله تعالی دې په حال باندې رحم وکړي ولا تخف ما ليس لك به علم هغه خبرې به کوي تاسو په عیبان علم نه دي بس په دغه خبره باندې عمل وکړه حضور پاک فرمایي جب کنټرول کا کور کینا استغفار وای بس کامیاب بشي پنځه وخت خپل مسکوا د هر حرام نزان بچ کوا د خراب عقیدونه د خراب اعمالونه د ګنده خوراکونو د ګنده مجلسونو دا ځان بچ کوا بس بزرګي دي زمانہ کې او د لا اله الا الله ذکر ډیر کوي مجلس ذکر کې کېنه ښه الله بدل ډیر اجر درکړي الله تعالی دې موږ ټول په حال باندې رحم وکړي الله دې موږ ټول خاتمه په ایمان کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین